امام مسلم متعلق بعد خبرې تیرې شوې شپږمه مسله هغه تصنیفات د امام مسلم رحمه الله. د امام مسلم رحمه الله تصنیفات یو خپل د صحیح مسلم دی دا به درې شي چې په صحاح ستو کې تقریبا دا په دویم نمبر کې او د دین علاوه بل کتاب د امام مسلم رحمه الله المسند الكبير على ترتیب اسماء الرجال جو کتاب جو کړه المسند الكبير على ترتیب اسماء الرجال. دویم کتاب د امام مسلم رحمه الله الجامع الكبير خدا الجامع الكبير على ترتیب الابواب. هغه مسند ته ترتیب چې ورکړي اسماء الرجال موافق او دا جامع دا على ترتیب الابواب جوړ. دریم کتاب د امام مسلم کتاب الاسماء والكنى دې کې دراویان نمونه د هغه کنی ذکر دي چې دا راوی دې دې کنیه دا راوی دې نو میداد کنیه دا او سلورم کتاب هغه کتاب العلل په حدیثو کې هغه کې یو خفي یو فت علت وی امام مسلم رحمه الله هغه متعلق مستقل کتاب دی. پنځم کتاب کتاب اوهام المحدثین د محدثینو هغه چې کوم وهمونه دي هغه وهم کړي یو خبره چې هغه باندې مستقل کتاب دی. شپږم کتاب کتاب الوحدان دی. اوم کتاب کتاب مشایخ مالکین د امام مالک رحمه الله د مشایخ هغه مستقل کتاب دی. اتم کتاب د حدیث د عمرو بن شعیب دا یو راوی دی عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده او روایت نقل او دا د امام ابو داود امام مسلم رحمه الله امام بخاری ټول روایت نه نقل کو په دې باندې امام مسلم رحمه الله مستقل کتاب ذکر کړ چې دا حدیث د عمرو بن شعیب دا دې مرتبه څه ده او دا روایت چې دا صحیح دی کنه نه دې باندې مستقل بحث کوي. نهم کتاب کتاب الطبقات التابعین التابعین الطبقات باندې مستقل کتاب دی. لسم کتاب کتاب الانتفاع بأوهب السباع ایا فائدہ اغستل د درندگانو په سرمنو باندې څنګه دي دا جائز یو که جائز نه. کتاب الانتفاع بأوهب السباع کچا سرمن د درندگانو د زناور ایا هغه باندې فائدہ اغستل دا جائز یو که جائز نه. او یو لسم کتاب کتاب التمیز دا مشهور کتابونه دینه ما سوا او نور کتابونه د امام مسلم رحمه الله دا هم موجود. ومه مسله هغه مسلک او مذهب د امام مسلم رحمه الله چې امام مسلم رحمه الله مسلک او مذهب بعض وی چې دا شافعی المذهب لکه دا خبره نواب صدیق حسن خان دا کړي د الحته فی ذکر صحاح السته الحته فی ذکر صحاح السته دا د نواب صدیق حسن خان تصنیف دی. غیر ایداد امام مسلم دا شافعی المذهب. دویم ابن ابي علا امام مسلم رحمه الله دا په طبقات حنابلو هغه کې ذکر کړی. ابن قیم رحمه الله هغه په طبقات د حنابلو کې ذکر معنا دار چې امام مسلم دا حنبلی المسلک دی حنبلی المذهب. نو د ابن ابي علا
او د ابن قیم را یاداله چې هغه دا په طبقات د حنابلو کې ذکر کړي معنا دا حنبلی. دریم شاه ولی الله رحمه الله هغه دا وی چې امام مسلم مجتهد دا مجتهد دا د یو مذهب چې د مسلک تابع نه دی بلکې دا مجتهد. څلورم صاحب د چا د اتحاف الاکابر هغه وی چې دا امام مسلم مالکی المذهب دا د امام مالک رحمه الله په مذهب او شان ورشید کشمیری رحمه الله هغه دا وی چې د امام مسلم په تعین د مذهب کې قرینه واضحه نشته دا چې واضحه ښکاره قرینه نشته چې امام مسلم د چا په مسلک او مذهب لکه تاسو باندې ریش انت ابو داود شریف چې هغه ته داسې قرائن موجود دي چې هغه په دې باندې دالي چې امام ابو داود حنبلی المسلک هغه قرائن به ان شاء الله بیان واغوي د دې په تعین د مذهب کې قرینه واضحه نشته. معنا دا چې دې په خپل کتاب کې داسې اشارات نه دکړي چې هغه نه یو مسلک او مذهب معلومیږي لکه امام ابو داود رحمه الله داسې اشارات کړي دي هغه نه معلومیږي چې دا حنبلی المسلک دا په اختلاف په مسلک او مذهب ما هو الحق والصواب خبره ده او دا خبره شیخ محمد طاهر جزائری رحمه الله دا هغه کړل هغه دا وایي چې امام بخاری امام ابو داود دا دواړه مجتهدین غیر متبوعین دا دواړه مجتهد دي د چا تابع دي. امام بخاری مجتهد امام ابو داود مجتهد دي د چا تابع دي او باقی ائمه اربعه چې دي امام مسلم روالا امام نسائی روالا یا امام ترمذی روالا او امام ابن ماجه روالا دا په یو مسلک باندې دي نه مجتهد دي او نه د مقلد د یو مسلک او د یو مذهب خاص دا دوه مجتهد او د دینه ما سوا د ائمه اربعه د احادیث چې دي په یو مسلک باندې دي نه مجتهد دي دواړه مستقل او نه مقلد دی یو مجتهد خاص چې دا غي تقلید دي د خاص مجتهد تقلید هغه بلکې دا ائمه اربعه دی و محدثین او فقها وکي مثلا د امام شافعی رحمه الله د امام مالک رحمه الله د امام احمد رحمه الله د اسحاق ابن راوی د ابو عبیده وغیره چې څومره فقها محدثین دي په هغه اقوال کې یو قول تدبیر رجحان او میلان دي یو طرف ته مایل وي خود یو خاص مجتهد مقلدین نه دي خود محدثین فقها کې یو طرف ته د میلان دا موجود دي او به دا سرور والا حضرات هغه دا وایي په نسبت سره اهل عراق او تا اهل حجاز طرف تدبیر مائل دي د اهل عراق په نسبت باندې اهل حجاز طرف ته د دې میلان دا زیات دي او د امام مسلم رحمه الله چې کوم شاګرد او هغه شاګرد چې دا مسلمي د امام مسلم نه نقل کړ یعنی هغه شاګرد چې هغه راوی د مسلم دی چې دا مسلم چا د امام مسلم نه روایت کړي هغه تاسو پرون ویلي هغه ابو اسحاق کنیه د ابراهیم نومي دا ابراهیم د امام مسلم نه دا صحیح مسلم روایت کړي دی بیا دغه ابو اسحاق ابراهیم دا حنفی المذهب چې کوم د دې تلمیذ او شاګرد دی او دا صحیح مسلم روایت کړي دی د امام مسلم رحمه الله نه نو دا حنفی المسلک او حنفی المذهب د دین اورسته اتم لمبر کې هغه احوال د مؤلف د کتاب حالات د مصنف حالات
د مؤلف حالات چې دا صحیح مسلم آیا د کتاب جوړ کړی دا کتاب څنګه کتاب په دې کې یو سيزونه نه لابودي یو درجه د کتاب چې د امام مسلم دا کتاب په کوم درجه کې دویم طرز د کتاب امام مسلم رحم الله کتاب صحیح مسلم د دې طرز او طریقه څنګه دریم اغراض د کتاب د امام مسلم رحمه الله په دې کتاب کې د دې په تصنیف کې څه اغراض څلورم شرائط د کتاب چې د امام مسلم رحمه الله خپل کتاب چې جوړ کړی دی یا په کوم شرائط باندې دې کې څه شرائط او پنځم خصائص د کتاب چې د امام مسلم رحمه الله د کتاب خصوصیات دا څه شي شپږم فضائل او مناقب د کتاب د مسلم ګوره یو فضائل مناقب د امام مسلم دا فضائل او مناقب د کتاب د مسلم دي امام مسلم رحمه الله د کتاب څه مناقب دي او د دې څه فضائل او شروح او مختصرات د صحیح مسلم امام مسلم رحمه الله د دې کتاب کوم شروح دي او د دې څه حواشی دي دی باندې علما وسلی کوي دغه چې کوم کتاب هغه باندې لیکل ډیر شي شروح په باندې ډیر وي حواشی په باندې ډیر وي داغه مختصرات ډیر وي دې سره اشاره د اهمیت د کتاب ته چې دا کتاب ډیر محتم بشان دا کتاب ډیر ګران دا ډیر سخت دا ډیر محتم بشان کتاب لکه په احادیثو کې په بخاری شریف باندې په صحیح مسلم باندې په دې باندې ډیر شروح ډیر زیات بها کدا په ابو داود باندې په ترمذی باندې دغه چې دې کې شروح څومره زیات وي مختصرات حواشی زیات وي د اشاره په اهمیت د کتاب ته چې دا کتاب دا ډیر محتم بشان د کفونونو کې راواه کافیه راواه او څنګه وګوره شر جامع راواه دا غینه ما سوا خادمیه راواه او دا دومره کتابونه چې دی باندې لیکل شوی ډیر زیات حواشی شروح په دی باندې لیکل شوی یا لکه سلم رواه اگر که وفاق والا نه وي سلم رواه له هغه باندې ملاسن رواه د دې شرح ده قاضی رواه له د دې شرح ده الحمدلله رواه له د دې شرح ده د دې نه ما سوا دومره حواشی شروح تقریرونه او دومره کتابونه په لیکل شوی حیران دي کې اشاره وی اهمیت د کتاب ته سخوال د کتاب ته چې دا کتاب دا ډیر محتم بشان دی او دا کتاب ور ډیر سخت دی نو ځکه لمبر کې دا شروح او مختصرات د صحیح مسلم اوله مسله هغه درجه د کتاب اوله مسله هغه درجه د کتاب درجه ده هغه بطن هغه بل بند اول نمبر کې هغه درجه د کتاب درجه هغه داسې اوایا چې د اعتبار د ضبط په اعتبار د ثقتوب دراوي او په اعتبار د ملازمت د صحبت د شیخ چې یار په اعتبار د چا ضبط چې د دې راوي ضبط کامل په اعتبار د ثقاحت دراوي چې دا راوي ثقت په اعتبار د ملازمت د صحبت د شیخ روات 15 طبقه راوي چې دا راوي کامل ضبط کامل خبره اوکه خبره یادې ضبطه یادې په خپل فهم کې راوي او په اعتبار د ثقاحت دراوي چې دا راوي ثقه ده او په اعتبار د ملازمت د شیخ چې دا د خپل استاد سره ډیر پاتې شوی دی
او سبق نه دی قضا کړي غیر حاضری نه ده کړي ملازمت د شیخ سره راویان 15 تفصیل د احادیث چې څومره نقل شوي ډیر زیات احادیث د ابو هريره نه راځي 15300 او تاسو برې شینن ابو داود امام ابو داود ټول احادیث ضرور درکړي د امام مسلم حاصل دا دواړه جلد ابو داود مسلم چې یو لیکنو 15000 درسي هغه 15300 او احادیث بیا د محدثین علما هغه تفتیش تلاش کړي چې د ابو هريره کې کوم کمال چې د دومره احادیث یاد د ابو هريره ټول خلاصه سيزونه هغه 2 سيزونه راوي یو داو چې دی په محنت کوشش کوي او دویم داو چې دی ملازمت د شیخ دی په پیغمبر علیه السلام سره همیشه په درس کې او سبق کې نه بیان کوله چې نن مړ شي راغلی بیان کوله نن ځل تخپلوان کې سنتي دراغله نن پکې پوزن دراغله چکاوه نن پکې واده دی او نن پکې مړ دی ژوند دی بیان کوله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملازمت ډیر واغې سره ملګرتیا ډیر او نبی علیہ السلام سره به همیشه په مجلس کې ناس نبی علیہ السلام نه احادیث اوریدل ځکه ابو هريره په خپل ور جماعت داخل نسبت کې چې تاریخ احادیث کې اصلي دي کې غلطي کې دي شدان کې دي بیا د سم علامت دی قلب خپل غم خالي کول پټي به کارو کاروندې کول او ما د هر څه پریشو د پیغمبر علیہ السلام په مجلس کې ناس احادیث نو ذکر دام یو صفت دی ګوره چې راویان په اعتبار د ضبط او ثقاحت او ملازمت د صحبت د شیخ سره د 15 طبقه راویان ګور ورته اول طبقه راوی هغه دی چې کامل ضبط کثیر الملازمه یادولم ډیر کوي او ملازمت د صحبت د شیخ دام دی همیشه سبق کې حاضر وي دا سنوي چې دمه پیدا و دیگر دق نه کله پیدا یو کله پناوي کله یو کله نیوي چې وزګاری سبق پر راشه او چې کاری خپل کار په فلش نه کامل ضبط کثیر الملازمه چې سبق کې همیشه د پاره حاضر وي مثلا د محمد ابن شهاب زهري رحمه الله د تلامذهونه عقيل ابن خالد ایلی روا د دې ضبطم کامل او دا کثیر الملازمه مالک ابن انس روا سفیان ابن عینه روا دا کامل الضبط او کثیر الملازمه راویان دا اوله طبقه راویان دي دا اعلی طبقه راویان دویم طبقه راویان هغه دي چې هغه کامل الضبط وی او قلیل الملازمه ضبط کامل او ملازمه د صحبت د شیخ سره هغه کم دا دویمه درجه معنا دا ده چې ګوره ډیر خلک دی باندې اتفاق کوي چې زه خو اته مطالبان انکار کولای شم او زه خو په خپل ذهن باندې انکار کولای شم او ما ته ورسي یادېږي نو دې ته څه ضرورت دی اته یو کتاب جو بوی برکت به حاصل او نو څه ضرورت دی چې ټول تمام ورته نظام تناستا سبق ته ملازمت ډیر دا په خپل دی کې الله په یو عظیم لوی برکت دی کې لوی برکات دی کې د استاد او د شاګرد په مابین کې یو ربط ماغه قائم نو دویم قسم راویان کامل ضبط قلیل الملازمه چې ضبط کو کاملی ولا ملازمه د شیخ سره کمانه مثلا لکه امام اوزاعی دا کامل ضبط او قلیل الملازمه لیث ابن سعد رواه ابن ابي ذئب رواه دا کامل ضبط او قلیل ملازمه دریم طبقه راویان هغه دا چې ناقص الضبط او کثیر الملازمه ملازمه د صحبت د شیخ سره ډیره ده خو ضبط کامل نه دی ضبط ناقص دی خن نشي یادول
چې کوم استاد ته وای هغه ورته یادېږي نه خل شي یادولې فزه کې کمزورتیا وي یادولو کې کمزورتیا وي ناقص الضبط کثیر الملازمه دا درېمه طبقه دا لکه سفیان راواله سفیان ابن حسین سلمی د دې ضبط ناقص او ملازمت د شیخ سره ډیر راوړو یا جعفر ابن برقان راوړو یا زمعه ابن خالد راوړو و دا زمعه ابن صالح دا زمعه ابن صالح دا درې واره ضبط کامل نو کثیر الملازمه ګورا د ملازمي د وجه نه دي په درېمه طبقه ضبط کامل نه دی خو ملازمت د صحبت شیخ سره وګوره په درېمه طبقه کې دی را څلورم قسم راویان اغلی چې اغه ناقص الضبط قلیل الملازمه ضبط ناقص وی او امدارنګ ملازمه هم د شیخ سره دا ناقص وی لکه اسحاق ابن یحیی کلبی رحمه الله یا مثلا معاویه ابن یحیی الصدفی راو و د دې ضبط ناقص او ملازمه د شیخ سره دا هم ناقص یا لکه مصنع ابن صالح راو د دې ضبط ناقص ملازمه ناقص راو دا څلورمه طبقه دراویان او پنځمه طبقه دراویان هغه ضعفا هغه راویان چې کمزوري مجهولین متهمین ضعفا مجهولین او متهمین دا غي مثال لکه بحر ابن کثیر دا په ضعفا او یا حکم ابن عبد الله ایلی دا په ضعفا او یا لکه محمد ابن سعید مسروق راواله دا په ضعفا او مجهولین او متهمین کې دي دا پنځمه طبقه راویان اوس چې دا پنځه طبقه تا او پیژندل اوس دا صحاح سته چې روایت احادیث نقل کوي په دې پنځه طبقو کې د چا نه نقل کوي نو دینه تاسو درجه د کتاب خپل دا سی اویا چې امام بخاری رحمه الله اغا روایت نقل کوي د اول طبقه نه استيعابا د اول طبقه نه استيعابا روایت نقل کوي معنا دا ده چې د اول طبقه را روایت ټول نقل کوي پریدي نه اول طبقه د چا کامل الضبط کثیر الملازمه د دې راویان روایت پریدي نه د ضبط کامل ملازمه د صحبت د شیخ سره کثیره ده نو دې وجنه دا استيعابا نقل کوي او امام مسلم د طبقه ثانیین روایت نقل کوي قلیلا د مشاهیرنا د اعیاننا محض انتخابا تعلیقا متابعتا او استشهادا روایت چې دماغه نه دویم طبقه روایت نقل کوي قلیلا لګ لګ اغم به د هغه چانه نقل کوي چې من الاعیان والمشاهیر چې دا د اعیان نوي او دا د مشاهیر نوي دا غینه روایت نقل کوي د اعیاننا او د مشاهیرنا محض انتخابا تعلیقا متابعتا او استشهادا روایت دا نقل او انتهایی قلیل روایت نقل کوي د طبقه ثالثینا معلقا تعلیقا دریم طبقه نه تعلیقا نقل ام ډیر کم روایت نقل نو د دریم طبقه نه روایت نقل کوي ډیر کم تعلیقا روایت کوي دا نقل کوي امام مسلم رحمه الله روایت نقل کوي د طبقین اولین استيعابا اوله طبقه کامل الضبط کثیر الملازمه دویمه طبقه کامل الضبط قلیل الملازمه د دین روایت نقل کوي روایت خدا څنګه نقل کوي دا نقل کوي څنګه
امام مسلم رحمه الله دا نقل کوي د دویمه اول دویمه طبقه استيعابا خود استيعابا معنا دا د دې ټول روایت کې دا نه کوي او د ترکیب سادسي روایت نقل کوي د چیله چې دا غره د اعیان د مشاهیر او حضرات امام بخاری د اول طبقه استيعابا نقل د اول او دویم دواله طبقه روایت نقل کوي استيعابا وتماما او د ترکیب ثالثین نقل کوي د چیده د غره حضرات روایت کوي هغه چیده حضراتو د غره حضرات روایت کوي دانه نو امام بخاری د دویمه طبقه نه چې امام مسلم د دریمه طبقه نه داسې نه چې دا معنا غره مشاهیر اعیان چې هغه په خلکو کې مشهور او خلکو کې او دینه چې روایت نقل کوي محض انتخابا ومتابعه او امام ابو داود امام نسائی رحمه دې احادیث نقل کوي د اول درې طبقون استيعابا وتماما اول درې طبقون کامل الضبط كثير الملازمه كامل الضبط قليل الملازمه ناقص الضبط كثير نو د دین روایت نقل کوي استيعابا وتماما او د طبقه رابعین روایت نقل کوي د اعیان د مشاهیرنا محض انتخابا دا امام ابو داود او امام نسائی امام ترمذی رحمه الله دا نقل کوي روایت د اول سلور طبقونا استيعابا او د طبقه خامسین روایت نقل کوي د چانه مشاهیر او اعیاننا انتخابا وقلة دا د سلور اول طبقونا روایت نقل کوي استيعابا وتماما او د پنځمه طبقه نه روایت نقل کوي او محض انتخابا وقلة ډیر کم روایت دارات دا امام ترمذی او امام ابن ماجه هغه روایت نقل کوي د دې طبقات 50 استيعابا على دور العموم دا د پنځه واړه طبقو روایت کوي دا نقل کوي على دور العموم دا تخلف فتولګي د دې نه معلومي چې صحیح بخاری على درجه الاولى في الصحه دا په اوله درجه او صحیح بخاری هو اولا واقدم دا په ټول باندې مقدم د دې نه بعد پنځه جمهور محدثین باندې على الترتیب په دویمه درجه د کتاب صحیح نو معلومه شو درجه د کتاب د صحیح مسلم په صحاح ستو کې دا په دویمه درجه او بیا په امدقه ترتیب باندې به ابي داود په دریمه درجه به سنن نسائی په څلورمه درجه بیا ترمذی په پنځمه درجه او بیا ابن ماجه دې شپږمه درجه سنن ابن ماجه چې طبقات کې معلوم کړه ته درجه د کتاب په خپل معلوم چې اول درجه د کتاب د بخاری دا دویم د مسلم دا دریم د سنن ابي داود دا دریم د سنن نسائی دا څلورم د جامع ترمذی دی او شپږم سنن ابن ماجه د ابو داود درجات دا مقدم او مخکې د نسائی دا مخ دا ولې د کتاب ورو ویلي چې دا نسائی او د امام ترمذی دا دواړه د امام ابو داود شاګردان استاد کا څومره بیکار وي په هر لحاظ باندې هغه ګډوډ وي نو به استاد په شاګرد باندې مدام وکړي لیکن شان ورشاد کشمیری رحمه الله
هغه دا وایي چې دا نسائی په ابو داود مقدم نسائی سنن نسائی په ابو داود دا مقدم پیونی بیا ځکه چې نسائی نقل د احادیث کوي د طبقات 40 انتخابا او بیا وایي دا احادیث چې ما ذکر کړی دي دا احادیث ټول صحیح دي نسائی دا څلور واره تاسو نه نقل کړي بیا وایي چې دا کوم احادیث ما نقل کړی دي صحاح كلها دا ټول احادیث دا صحیح دي امام نسائی چې کله روایت نقل کړي نو بیا هغه څلور واره تاسو نه هغه نو ستړي ده او امام ابو داود چې نقل د احادیث نو هغه نو ورسته دی وایي چې دا احادیث معمول بها دا احادیث معمول بها نو شان ورشاد کشمیری رحمه الله وایي چې دا حدیث معمول درې واړه احادیث شامل دي حدیث حسن تم شامل دي حدیث صحیح تم شامل دي او حدیث ضعیف تم شامل دي دا عام دي درې واړه ته شامل دي او اوس کدا چې وشو کچېته د حدیث ضعیف په مقابل کې حدیث صحیح نوي نو دا حدیث ضعیف باندې عمل کول درست هغه نه معلومیږي چې ضعیف حدیث باندې عمل کې دا درست دی چې ضعیف حدیث په مقابل کې صحیح حدیث نشته نه معلومیږي دا امام ابو داود خبره نه معلومیږي چې په ضعیف حدیث باندې عمل او امام نسائی به وینا صحاح كلها دا کوم احادیث چې ماده ټول صحیح دي هغه قوادار چې صحیح حدیث باندې عمل مکوا هغه څه کوي ته نقطې د وجنه سنن نسائی دا په ابو داود باندې او په نیت د جمهور علماو باندې هغه دا وایي چې د ابو داود درجه دا مقدم ده ترمذی باندې هم سنن نسائی باندې هم ذکر ترمذی او سنن نسائی دا دوار تلمیذین او شاگردین ابو داود دي او د استاد درجه جمهور علما محدثین هغه په تلاميذ او شاګردانو باندې دوی دا مطلب اگر که استاد هغه د شاګرد نه کوي نو موږ نه پیږي چې دې ډېر مرګري هغه په هر حال باندې موږ نه ډېر تر نو ځکه دی دا وایي امام شان ورشاد کشمیری رحمه الله هغه نقطه پکې بیان خو جمهور محدثین علما هغه ابو داود او اسماء او صحیح ثواب اندازه چې ابو داود دا مقدم دي هم په سنن نسائی باندې او هم په ترمذی نو دا درجه دي کتاب یې ان شاء الله تر او دا نور مباحث موږ دا مالي خراب ولا نه خراب یا خبرې مو